سړه دښمني وه او 10 کاله پس یو وراره راپاڅېد چې خپل د تره بدل واغوښتو. نو تاسو ته ښه پته ده د پښتنو داسې معاشره ده چې دوی بدل چاته نه پرېږدي. نو دا د هغه مدعیانو وینا هم ده چې دوی باندې مونږ ډېرې جرګې هم کړې وې، خو هغې چې کوم دي زمونږ جرګې به واپس کولې او هغې کې داسې تقریبا چې 15 سال دې کې تېر شو. اصل بیسیکلی دا د افغانستان دی. دا چې د نن نه 15 سال مخکې دا په میچنۍ کې اوسېدل شنو غونډو کې، د دوی هلته چې د ستوتو مې باندې بدي راغلې وه او دې کې دوی یو تره ویشت و. نو 15 سال بعد دوی خپل بدل چې کوم دی په دغه 30 بار باندې د دې صدیق نه واغښتېدو. خو دې داسې په اسانه نه دي نیولې شوي، ځکه چې کله دا وقوع وشوه نو زمونږ سینیر چې څومره دي هغې په دې باندې بالکل پوره اکشن واغښته. اس اس پي صاحب زمونږ چې کوم اس ډي پي او دی دغه یو پیغام دی چې یو شی بیلیږئ مه، ځکه چې بیل شو نو بیا ورکېږو. افغانستان دی، خو د افغانستان یا د بل ملک یا د بل ملک دا ټول زمونږ وروڼه دي، پښتانه دي. زمونږ ټولو ته دا یو میسج دی چې د دښمنونو ځان وساتئ او د امن په لاره راشي. چارو غموغه نه کوله دې کې دوی زیاتې بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو لیدونکو اوریدونکو، ستاسو قربا نواز منګل یم. ګرانو کتونکو، د پښتنو ټولنه کې دښمني یو ډیر زیات بد شی دی، بیا پیغور، او موږ به دغه د دعا دغه د سوال کوو چې هر کورنۍ دی دغه دښمنۍ دغه عذاب نه وساتي، ځکه چې په دښمنۍ کې به ته په بچي باندې سبق نشي ویلې، ته به په ډاډه زړه باندې کور نه نشي وتی، ځکه د دښمنۍ له کبله چې انسان له کم مسایلو کمې ستونزې د هغه په ژوند کې کمې ګډمې کمې سختې راځي، د هغې نه یو الله خبري. دغه شان یو واقعه شوې ده د تانه سربند په حدودو کې چې د دې غرض مقصد هم اویرنس دی چې یو 15 کاله بعد یا 10 کاله بعد د دښمنۍ د غور کې یو سړي څه بدل اغوستې چې دا وقوعه څه ده او څنګه شوې وه. دې ټایم کې ما سره د سربند ښاغلي پولیس افسران موجود دي، اس ایچ او سربند عمران خان را سره موجود دی. ډیره زیاته مننه جی، مبارکي در کومه په دغه باندې چې کم انټریس واقعیات دي ستاسو په دغه جوریسډکشن کې زر تر زره ټریس شي. یو ملزم هم نیولی دی جی، د دې وقوعي څه تفصیلات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نواز به ډیره مننه چې تاسو راغلئ او د خپلو ملګرو لپاره د اویرنس لپاره تاسو دا شیونه هایلایټ کوئ. دا مونږ ته سره په 30 بار باندې 9 بجې د شپې یو مړی شو صدیق نوم یو، او دا چې کله بیا هسپتال ته یوړو، هلته نه چې کله مونږ ته اطلاع وشوه چې یاره داسې یو کس مړ دی او دا د تره زامن ویشتی دی چې د یو ملزم نوم دی بشیر او د بل دی رحمت، دا د رسول خان زامن دي. دا اصل بیسیکلی دا د افغانستان دی. دا چې د نن نه 15 سال مخکې دا په میچنۍ کې اوسېدل شنو غونډو کې، د دوی هلته چې د ستوتو مې باندې بدي راغلې وه او دې کې دوی یو تره ویشت و. خو تاسو ته ښه پته ده د پښتنو داسې معاشره ده چې دوی بدل چاته نه پرېږدي. نو دا د هغه مدعیانو وینا هم ده چې دوی باندې مونږ ډېرې جرګې هم کړې وې، خو هغې چې کوم دي زمونږ جرګې به واپس کولې او هغې کې داسې تقریبا چې 15 سال دې کې تېر شو. نو 15 سال بعد دوی خپل بدل چې کوم دی په دغه 30 بار باندې د دې صدیق نه واغښتېدو. عمران خان دا راته چې اوس کم ملزم ګیر دی، د دې نه څوک قتل شوي وو او دوی بیا څوک قتل کو خپل تره زامنو کې؟ دوی دا اصل دوی چې کوم دی د دوی تره مړو، دا چې کوم مونږ سره ملزم دی د تره مړو، او دوی چې کوم اوس دلته ویشتی دی د هغه د تره زوی دی صدیق نومې دی. دا چې کوم دی اوس د هغې په رڼا کې دی مونږ راوستی دی او دی مونږ سره په حوالات کې پروت دی، خو دې داسې په اسانه نه دي نیولې شوي، ځکه چې کله دا وقوع وشوه نو زمونږ سینیر چې څومره دي هغې په دې باندې بالکل پوره اکشن واغښته. اس اس پي صاحب زمونږ چې کوم اس ډي پي او دی عمر خان، بیا دې کې تر دې پورې چې سی سی پي صاحب اس اس پي صاحب په خپله ویشي یاره دا فوراً دا کسان چې کوم دي دا ګرفتار کړي. نو دې کې بیا مونږ ټیم جوړ کړو، دې کې مونږ سره زیات
چې زمونږ څونه ملګري دي پریکټیکل چې کوم مونږ سره کسان دي صفدر شاه خان دی عطاور رحمان خان دی او دې کې مونږ سره چې کوم دې کې ټیکنیکل سټاف دی سهیل بھائی نو دې ټولو په مدد سره زمونږ په دې ملزم پسې زمونږ وتېدو دې اصل چې اوسېږي دې په دغه کې اوسېده په کوټلي کې اوسېده په کشمیر کې نو زمونږ یو ټیم چې کوم دی دا کوټلي ته لاړو هلته مونږ پکې ریډ کړی دی بیا پکې بل ټیم چې کوم دی هغه پکې جیلم ته لاړو په جیلم کې مونږ د پسې ریډ کړی دی بیا خو کوشش چې کوم دی هغه مونږ نه پرېښودو مطلب زمونږ دا نه دی چې یاره ملزم هر څومره تکړه شي خو انشاءالله چې یاره نن سبا سی سی پی او سي ډایرکټ احکامات دا دي چې ملزم پرېښودل نشته دا خو خلک وایي چې په دښمنۍ کې اکثر خلک ګیلي کوي چې پولیس پکې کسان هم نه نیسي نو دا هم یو وزیم چې واضح ثبوت دی چې تاسو کشمیر ته جیلم ته دومره چاپی ووالې او اخر کار دغه دی دا ملزم گیر شو دا ملزم شاطر اصل دا بالکل داسې ده هر یو ملزم چې کوم دی نن سبا کوشش کوي چې زه لاړ شم کویټې ته لاړ شم یا کراچۍ ته لاړ شم خو دې کې د سی سی پی او صاحب ډایرکټ احکامات دي چې کوم سړی پاکستان هم پرېږدي هغه پسې به بهر هم کوشش کوو چې هغه د بهر نه راولو نو هماغه پالیسي ده زموږ یو پالیسي ده چې ملزم پرېښودل نشته عمران خان دا چې کوم کس قتل شوی دی مقتولو د دې څومره عمر و د هغې په کورنۍ کې مدعي څوک دی د چا په مدعیت کې اف آی آر شوی دی او هغه په اف آی آر ریپورټ کې پولیس له څه ویلي دي هغې هم دغه یو 23 سال عمر دی دا چې کوم مړ شوی دی دا د 23 سال عمر دی اصل هغې هم دغه یو خبره کوي چې یاره دا زموږ دښمني وه او دښمني هغې نه ختموله نو پښتو معاشره عمران بھائی دا چا ویل چې دښمني نه ختموله د چا نه چې قتل شوی او هغې ویل چې دښمني نه ختموله او بالکل هغې دښمني نه ختموله اوس چې دا کومه دښمني اوس کومه روانه ده د دواړو فریقونو نه یو لګېدلی دی بالکل د دواړو نه یو شوی نو څه به وي د دښمنۍ په دغه اور کې چې دا اوس کم تاسو یادوئ 23 کلن دی دا خو ځوان دی چې قتل شوی مونږ خو غواړو چې یاره ټولو پښتنو ته زمونږ دغه یو پیغام دی چې یو شی بیلیږئ مو ځکه چې بیل شو نو بیا ورکیږو نو کوشش پکار دی دا اصل دا د افغانستان دی خو د افغانستان یا د بل ملک دا ټول زمونږ ورونه دي پښتانه دي زمونږ ټولو ته دا یو میسج دی چې د دښمنو نه ځان وساتئ او د امن په لاره راشي اخیری پوښتنه لرم چې عمران خان درته چې د دې وجه دښمني د دومره غټه شخړه د کمې خبرې نه جوړه شوې وه چې د دې په دې دلدل کې چې کم دی د دې د لاسه به دا ټول خاندان وسوځي دا خو د دې کورنۍ مسله وه د کور نه جوړه وه او 10-15 سال زړه خبره ده او دغه یو خبره چې دې کې ولې چارو غموغه نه کوله دې کې دوی زیاتې جرګې کړي دي خو د نورو کسانو جرګې نه منلي ښه ګرانو کتونکو دا زموږ ډېر ښاغلی پولیس افسر ایس ایچ او سربن عمران خان کم چې د دغه دښمنۍ په دغه اور کې ککړې شوي یا ځپلې شوي دا زموږ پښتون یا افغان قوم دی د دې له کبله چې دا کومه دښمني جوړه شوې وه د دې خپرونې غرض مقصد صرف دا دی چې د پولیس یوازې صرف هغه کسان نه نیسي کم چې مطلب یو کس قتل کی یا عام جرایمو کې وي پولیس چې کم دی خاص کر د پیښور پولیس په هغه جرایمو کې هم ملزمان نیسي کم چې په دښمنو کې وي د دې واضح ثبوت دا دی چې دغه ملزم پسې د پیښور پولیس د سربن پولیس جیلم تم لاړو د جیلم نه والا تر کشمیره پورې لاړو د پیښور پولیس په خپلو کم وسایلو او په زیاتو مسایلو کې هم دغه ولس دپاره چې کم دی د ښېګړې کومه غلار دغه روانه کړې ده نورې خبرې به موږ د دې په اړه کوو د ډېر ښاغلي اس پي کینټ د احسان داودزی صاحب سره ستاسو ډېره زیاته مننه مهرباني ګرانو کتونکو دا ټیم اوس ما سره ډېر ښاغلی پولیس افسر اس پي کینټ عبدالله احسان داودزی صاحب موجود دی یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه زموږ په دې پښتنو ټولنه کې دښمنۍ تربګنۍ ډېرې زیاتې دي که یو سړي نه یو سړی قتل شو خو هغې کې څوک هم نه غواړي چې یاره روغ وکړي د سربن په حدودو کې ستاسو جوریسډکشن ده هلته داسې یو ډېر افسوسناکه واقعه وه په دې لړ کې زموږ ولس له کتونکو له سم پیغام ورکول غواړئ سر زه به تاسو د هغې حوالې سره دا ووایم چونکې هغه تقریبا د 10 کالو زړه دښمني وه او 10 کاله پس یو وراره راپاڅېد چې د هغه تره هغې مډر کړی هغه خپل د تره بدل واغشتو نو دې باره کې به زه د خپل پښتنو ورونو ته دا ووایم چې یاره خپل چې ستاسو کوم لانګ سټینډینګ دښمنیانې دي نو دا ښه په طریقې سره ختمې کړئ په دې کې موږ خپل کوشش کوو زموږ ډي آر سیز هم ډېر اکټیو رول پلی کوي
او ایون درې ورځې پهله موږ دغه شان د پیښتخرې په ډي آر سی کې هم دغه شان 302 مرډر کیس والا یو ایشو چې کوم هغه ما ډېر په پیسفول او پر امن طریقې سره موږ ریزالو کړو او هغه کس چې کوم هغه معاف کړو او مسله حل شوه. نو زما دا خیال دی چې سوسایټي کې وایلنس نه دی پکار او دغه شان چې کوم مسلې هغه په امن طریقې سره او د پولیس په تھرو کوم چې ډي آر سی دی یا پولیس دی هغه په تھرو دا حل کړی شي چې وانس اینڈ فار آل دا ختم شي او دا فیوچر کې د وایلنس سبب نه جوړي چې نور انسانانو زیان نه کیږي. موږ وکتل چې تاسو کله نه اس پی کینټ چارج غسدي کې موږ مختلف وکتل تاسو ډي آر سی هم قائم شوی دي الته مسایل او پولی کچېری هم کوي زموږ د کتونکو ته چې دای غرض مقصد څه د ډي آر سی حواله سره تاسو د چونکی اپلیکیشن مونږ ته راځي بیا مونږ یې تمار کوو اکثر د اپلیکینټس راشي چې هغه وجره زموږ اپلیکیشن ډي آر سی تمار کوي چونکی سره لک ټایم ډیر هغه ډیر خطرې کې سره اوري. نو زه خلکو ته دویم چې کلم د خلکو کم ایشوز وی کوشش کوي کوم سره ټایم نه مونږ هغه اکثر ډي آر سی تمار کو او دا ما کتري چې ایون زموږ د پښتخر چې کوم ډي آر سی د ماشاءالله ډیر زیات اکټیو د هغه چې کوم ممبرز دي هغه ډیر زیات اکټیو دي او خطرې کې سره د خلکو پرامن طریقې سره د خلکو مسلې حل کوي. مونږ اوس ټاون کې هم ان شاء الله اکټیویټ کوو ودن ا ویک او 2 هغه سربن کې هم موږ اوریدل شي. جی بالکل هغه هم اکټیویټ کوو او سربن کې هم نن ګراوند بیکینګ سیریمونی کا او ودن 20 to 25 ډیز کې ان شاء الله دا یو غټ روم دغه هال به موږ جوړ کو او دالته دغه کو ځکه چې د سربن چې کوم خلک دي هغه اکثر پښتخر ترازی او هغه د ډیر ځات لري پروژې نو موږ دا کوشش دي چې سربن خلکو ته ملته او د ډي آر سی جوړ کو او دغه مسلې د په ډورس چې باندې حل کیږي. ډیر زیات ثانک